بل تپوس کوي چې د نکاح نړوان د الک یا جنې خپلو کې ناخوښه وي نو دا نکاح جایز ده او که نه، نو نکاح د الک او د جنې په رضامندۍ باندې پکار ده. خو د ایجاب او د قبول په وخت کې که الک او جنې ها کړي وي او خپله رضامندي ښکاره کړي، که زړه کې دی خفه دی او که خوشحاله دی دا الک او دا جنې، خو چې د نکاح د ایجاب او د قبول په وخت کې ایجاب قبول باندې رضامندي ښکاره کړل نو دا نکاح وشوله. د نکاح ماتولو اختیار بیا الک سره شته او جنې خپل اختیار د ماتولو نه لري. بل تپوس کوي چې په دینی مدرسو کې د جینکو نه فیس اغشتل جایز دي او که نه، که دینی ده او که دنیوي ده فیس اغشتل پکې جایز دي. بل سوال کوي چې د سړي د لباس په سلسله کې د شریعت څه حکم دی؟ نو په داسې طریقه د لباس بنده ځان له جوړ کی چې بدن پکې ټول پټ وي او د بدن غټوالی وړوکوالی پکې نه معلومیږي، او بل دا طریقه د لباس د یو غیر قوم د کافرانو یو خاص شعار نه وي، یو خاص علامه یې نه وي، نو په داسې طریقه چې لباس جوړ کی نو دا به سنت طریقه ده. بل یو بنده تپوس کوي چې د مړ شوي انسان په اجر او ثواب کې څه اضافه کیدی شي او که نشي کیدی. دا جمدو انسانانو نفلی عبادات که د مړو ته ور وبخلی شي نو هغوی ته ثواب رسی، یا دعا ورته وکړي شي نو د هغې ثواب ورته رسی، یا د مړ انسان په خپله زندګۍ کې یوه صدقه جاریه کړې وي، لکه جومات یې جوړ کړي، مدرسې جوړه کړي، لارې جوړه کړي وي، بل د خیر یو کار روان کړي دي، نو د دغې صدقه جاریه ثواب د مړي ته قبر کې رسی. یا د دې بنده نه علم پاتې شوي وي او خلک ته فایده اخلي، کتاب پاتې شوي یا چاته سبق خولي هغې نه فایده اخلي، نو دې مړ انسان ته د هغې ثواب وررسي. یا نیکان بچي ته نه پاتې وي او مور پلار ته دعا کوي نو د هغې ثواب هم رسي، د مړي په اجر او ثواب کې اضافه په دې باندې کیږي. بل بنده تپوس کوي چې زنانه د پاره با جماعت مونځ ادا کولو څه حکم دی؟ د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې پیغمبر علیه السلام پسې صحابه کرام سړي اول به ولاړو، ورپسې به زنانه ولاړې وې، هغوی به په جمع مونځ کو. چې کله به مونځ ختم شو نو سړي به په خپل ځای خاموش ناستو، اول به د جومات نه زنانه ټولې ووتلې او به کورونو ته ورسې، نو بیا به سړي پاسېدل، که به بهر تلل نو به لاړل. د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې د زنانو جمع کېده به د سړو سره. د پیغمبر علیه السلام وفات نه رستو بم زنانه جومات ته راتلې په دغې طریقه، خو عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها به فرمایل که چېرې دا موجوده د زنانو د حال پیغمبر علیه السلام لیدلی وي نو دا زنانه به د جومات د راتلو نه منې کړې وي. هغه د بزرګانو په زمانه کې عایشه بیبي وایي چې پیغمبر علیه السلام به منې کړې وي. موجوده وخت چې دی نو دا انتهایی خطرناک دی، دې وجې نه زنانه د په کور کې مونځ کوي او جماعت ته د ځي نه، مسجد ته د ځي نه. د پیغمبر علیه السلام زمانه کې هم پیغمبر علیه السلام فرمایل چې زنانه په خپل کور کې مونځ کوي نو زما د مسجد نبوي نه به ورته زیات ثواب ملاویږي، د مسجد نبوي نه زیات ثواب د زنانو په کور کې د مانځه دی. بل بنده تپوس کوي چې یو انسان د ښي لاس په ځای په ګس لاس باندې کار کوي یا خوراک کوي، نو سنت طریقه دا ده چې په ښي لاس باندې به سړی ښه کارونه کوي، نو خوراک کول یا نور نیک کارونه دا به په ښي لاس باندې، او ګس لاس چې دی نو دا د دویم نمبر کارونو لپاره لکه پوزه پاکول، استنجا کول وغیره دا په ګس لاس باندې دي. که یو سړي ښي لاس کې څه عیب و، بیمارو، شلو، زخمیو، نو بیا دی مجبور دی په ګس لاس باندې به کار کوي، او چې نه مجبور نه وي نو په ښي لاس به ښه کارونه کوي. او بل یو بنده دا تپوس کوي چې یو سړی په ټوکو ټوکو کې ښځې ته طلاق ووایي نو د دې باره کې څه حکم دی؟ نو طلاق یو داسې شی دی چې په دې کې ټوکه او بوقه یو شی دی، که په ټوکه هم چا ښځې ته طلاق ورکړه نو طلاق به واقع کیږي. بل یو بنده د نوخار نه دا سوال کوي چې په قرضدار انسان باندې قرباني کیږي او که نه؟ قرباني واجبه ده په صاحب نصاب بنده باندې. نصاب 2.50 تولې د سپینو زرو چې د دې قیمت چا سري نو دا صاحب نصاب او مالدار دی، دی به قرباني کوي. چې د دومره مال مالک نی نو قرباني پې لازمه نه ده، که کوي نو خپله خوښه ده ودې کي، خو لازمه واجبه پې نه ده. بل یو بنده سوال کوي چې یو سړی ناظره خان دی، ناظره باندې قرآن ویلی دی، په معنا باندې نه پوهېږي نو د اجر او ثواب شته او که نه؟ نو که یو بنده د قرآن په معنا پوهېږي هم او که نه پوهېږي هم چې دی د قرآن تلاوت کوي نو ثواب یې کیږي. چې په معنا پوه شي نو نور به هم اجر او ثواب زیات شي. یو بنده سوال کوي چې په کور کې چرګې بانګ ووي، خلک وایي چې دا چرګه سپیره ده، د دې حلالول پکار دي، کور کې ساتل نه دي پکار.
نو دا مسله څنګه ده؟ جواب یې دا دی چې د چرګې بانګ ویل دې کې هیڅ قسم سپیروالی نشته دی. دا چرګه ساتل او د دې هګۍ خوړل، د دې غوښه خوړل، دا ټول صحیح دی او درست دی. هیڅ قسم سپیروالی پکې نشته او د دې حلالو لازمي نه دی، څه سپیروالی په دې کې نشته دی. بل یو بنده تپوس کوي چې په مسجد کې دننه بیت الخلا فلش جوړول څنګه دي؟ کم ځای چې د مانځه دپاره جوړ دی هغې ته مسجد وایي، د سجدې ځای. په هغه ځای کې اودس ماتول یا اودس چاردام کول یا غسل کول وغیره جایز نه دي. البته د جومات د مسجد د حصې نه علاوه چاردیوارۍ کې دننه نور داسې ځایونه وي چې هغه فنای مسجد ورته وایي، لکه د امام کمره یا د طالب کمره یا د اودس چاردام دپاره سبیل وغیره. نو دغه فنای مسجد کې جوړېدی شي او د مسجد په حصه باندې د امام کمره یا د طالب کمره یا د چاردام ځایونه وغیره جوړول جایز نه دي. په چاردیوارۍ دننه فنای مسجد کې د اودس چاردام ځای جوړول خو جایز دي، ځکه چې په هغې کې د ګندګۍ او د بدبویۍ څه امکان او احتمال نه وي. او که فلش او بیت الخلا په فنای مسجد کې جوړه شي د دې بدبویي جومات ته رارسي مسجد ته، نو دا بیا جایز نه دي، ځکه چې احادیثو کې جومات د بدبویۍ نه د بچ کولو ترغیب راغلی دی. کم بنده چې اوږه یا پیاز یا بل بدبویه شي اخري نو هغه د جومات ته نه راځي. نو که په چاردیوارۍ دننه بیت الخلا داسې جوړه کړي شي چې د هغې د ګندګۍ بوی جومات ته راځي، نو دا بیا جایز نه دي. بل بنده دا سوال کوي چې د زنانو او د نارینو د مانځه په منځ کې څه فرق شته او که نه؟ زنانه د نارینو په شان سجده کې سنګلې د ځمکې نه به اوچتې ساتي او که نه؟ نو د زنانو مونځ د نارینه د مونځ په شانتې دی، صرف یو څو ځایونو کې فرق به وي. اول دا چې نارینه مونځ کوي نو د نیت تړلو دپاره تکبیر تحریمه ړومبنی الله اکبر چې وایي نو سړي به خپل لاسونه د صادر شړی وغیره نه را وباسي او د غوږونو په برابرۍ باندې به اوچت کي. او زنانه خپل دواړه لاسونه د نیت تړلو په وخت کې تکبیر تحریمه سره د صادر لوپټې وغیره نه دې راوباسي نه، او د اوږو په برابرۍ د سینې عمره اوچتوالي باندې به لاسونه اوچت کي. دویم فرق یې دا دی چې نارینه نیت وتړي نو لاس په نامه باندې کیږدي او زنانه به خپل دواړه لاسونه په سینه باندې کیږدي. دریم فرق د نارینه او د زنانه د مانځه دا دی چې سړي به دا خپل ګس لاس په ښي لاس باندې داسې ونیسي چې قچه ګوته او قټه ګوته، یعنې دا د ټولو نه ورکوټې ګوته قچه او دا غټه ګوته مټه، دا دواړه به یو ځای کې یو کړی به ترېنه جوړه کي او دا نورې درې ګوتې به اوږدې کي او مړوند د پاسه به یې کېږدي. زنانه به دا خپل د ښي لاس تلې د ګس لاس د تلی په شا باندې کېږدي او د سړو په شانتې به د ګوتو نه کړی نه جوړوي. څلورم فرق دا دی چې نارینه په رکو کې به ښه ټیټ شي او سر او ملا او د بدن وروستی حصه به یو شان یوه تخته وساتي. که په دې شا باندې یو جام یا پیالې کې اوبه کېښودی شي نو یو طرف ته به اوړي نه، بلکې یو لیول باندې به وي. او زنانه به دومره زیاتې نه ور ټیټېږي، دومره به ور ټیټ شي چې خپل لاسونه کونډو ته ورسوي، زنګون ته بس، او نور زیات ور ټیټېږي دی نه. پنځم فرق دا دی چې نارینه په رکو کې دا خپلې د لاسونو ګوتې به خورې کي او کونډۍ به پې مضبوطې ونیسي، او زنانه به خپلې ګوتې خورئ نه، ملو ګوتې به په کونډو باندې کېږدي. شپږم فرق دا دی چې نارینه به د رکو په حالت کې دا خپلې سنګلې د خپلو طرفونو نه جدا وساتي،
د خېټې او د تشو نه جدا به وساتي او زنانه به خپل لاسونه د خپل بدن پورې ملاو او جخت وساتي. اووم فرق دا دی چې سړي به د سجدې په حالت کې خپله خېټه د پتونونو نه اوچته وساتي او خپل لاسونه به د ترخونو نه جدا وساتي او زنانه به ځمکې سره جخته سجده وکړي، دا ټول اندامونه به یو ځای وي. اتم فرق دا دی چې نارینه چې سجده کوي نو دا څنګلې به د ځمکې نه اوچتې ساتي او زنانه به څنګلې په ځمکه باندې جختې غځېدلې ساتي. او نهم فرق دا دی چې نارینه د سجدې په حالت کې د دواړو خپو ګوتې دا به په ځمکه باندې ولاړې وي، یعنې د خپې به ولاړې وي، دا ګوتې به په ځمکه لګېدلې وي، د دواړو خپو ګوتې په ځمکه لګېدلې او دا تلی به ولاړ وي. او زنانه به خپې ولاړې نه ساتي بلکې دواړه خپې به ګس طرف ته وباسي او جخته سجده به کوي، دواړه لاسونو ګوتې به ملو کې قبلې ته به وساتي. لسم فرق دا دی چې دا په قاعده کې د ناستې لپاره نارینه به په ګسه خپه د پاسه ناست وي او ښی خپه به ولاړه وي، ګوتې به په ځمکه لګېدلې وي، او زنانه به دواړه خپې ګس طرف ته وباسي، په اړخ به کیني. 11 فرق دا دی چې زنانو له په قرت کې د جهر او په زوره ویلو اختیار نشته، بلکې هر وخت به دوی پټ آواز سره قرائت کوي. بل یو بنده سوال کوي چې په غوسه کې یو بنده خپلې بیبي ته وایي چې نه مې ښځه یې او نه د خاوند یم، نو په دې طلاق واقع کیږي او که نه؟ جواب دا دی که د طلاق په نیت باندې دا الفاظ چا ویلي وي نو په دې باندې طلاق واقع کیږي، او که د طلاق نیت نو نو بیا طلاق نه واقع کیږي. بل یو بنده سوال کوي چې جنکې لوبې کوي نو دا لوبې جایز دي او که نه؟ د لوبو اجازت ورکیږي لکه کرکټ، هاکی یا نور لوبې. کومې لوبې چې د جنکو دپاره مناسب وي او په هغې کې بې پردګي نه وي نو د هغې اجازت شته، او که نه دا جنکې پکې بې پردې کیږي نو بیا د داسې لوبو ورته اجازت نشته دی. بل بنده وایي چې دا کیل کود لوبې وغیره د اسلام په نظر کې څنګه دي؟ نو کم کیل کود لوبې چې هغې کې ورزش وي د بدن، مشق پکې کیږي او د جهاد دپاره تیاری پکې کیږي یا د صحت مضبوطولو دپاره، تندرستی باقی ساتلو دپاره کیږي، نو داسې لوبې جایز دي، خو شرط پکې دا دی چې بدن به پټ وي، ستر پوشي به پکې وي، بې پردګي به پکې نه وي، او د حدود شرعیو رعایت به پکې لازمي وي. او بل شرط دا چې د دې لوبو د ډېر شوق په وجه باندې چې ته د جمع مونځ پاتې کیږي نو دا لوبې جایز نه. که نه مونځ باقاعده په جمع کوي نو د دې شرطونو سره بیا د دغې لوبو اجازت شته. اسلامي عباداتو کې خلل چې نه راځي نو د دې لوبو چې په پرده کې وي بیا اجازت دی. مالدار که هر څوک وي، که رشته دار دی او که غیر رشته دار دی، هغوی به نه استعمالی، نو د منښتې څیز به غریبانان، هغه غریبانان چې هغوی زکات اخیستی شي، د هغوی دپاره جایز دی. زکات هغه څوک اخیستی شي چې 2.50 تولې سپین زر یا د هغې د قیمت برابر د مال خاوندان نه وي، نو دغه کسان غریبانان دي زکات اخیستی شي، نو دوی د منښتې شی هم استعمالولی شي. دا باړې نه یو حاجي صاحب دا تپوس کوي چې که په جومات کې سرقم وغیره درته میلو شي او د هغې مالک معلوم نشي، نو دا رقم وغیره د جومات په کار کې خرج کول جایز دی او که نه؟ که څه شی درته میلو شي په جومات کې یا د جومات نه غیر، نو دې ته لقطه وی، او په شریعت کې د دې حکم دا دی چې چا د لقطه د غسیز مال وغیره مونتی دی نو تر 1 کاله پورې به ځان سره امانت وساتي او ممکن حد پورې به د دې اعلان کوي. که چېرې مالک معلوم شي او صحیح نښه پته ورکړي
نو مالک ته به دغه روک شوي څیز ورکړي شي او که کال پورې د دې مالک معلوم نشو نو بیا دغه روک شوی شی چې چا موندی دی هغه به غریبانانو له ورکي داسې غریب چې زکات اغشتی شي هغې ته به یې ورکي او که دا موندونکې بنده په خپله صاحب نصاب نه وي غریب او مسکین وي نو په خپل استعمال کې هم راوستی شي او په مسجد کې لګول د دې جایز نه دي د لقطې مصرف زکات دی چې کم بنده زکات اغشتی شي هلته به دا خرج کولی شي هغې له به ورکولی شي جماعت کې د لګېدو نه دي قدم کلی جمرود نه شاه وزیر تپوس کوي چې د کرایې آمدن باندې زکات کیږي او که نه که په دې کې سره کم په ګاډي او څه د بچو په تعلیم خرج کړي شي او باقي د کور دپاره وي نو د دې په حقله څه حکم دی د کرایې آمدن که هغه د کورونو کرایي وي که د دکانونو کرایي وي که د ګاډو کرایي وي نو په دغې کرایې کې ځان له زکات نشته او د کرایې دغه جایداد دکان کور ګاډي وغیره د هغې په اصل قیمت کې هم زکات نشته البته د دې نه حاصله شوې کرایه د کال په آخر کې چې د نور مال زکات ورکوي نو د دې پاتې شوې حصه د دې کرایې به هغې سره یو ځای کې د ټول مال زکات به ورکړي او د دې نه چې کومه حصه په دې کال کې خرج شوې ده څه په کور ولګېده څه د بچو په تعلیم ولګېدله نو د هغې زکات نشته د دې نه بچت شوې باقي مانده د دې خرچونو نه علاوه چې کم بچت دی نو د کال په آخر کې چې د باقي مانده نورو مالونو څنګه زکات ورکوي نو د هغې سره به دا باقي مانده بچ شوې کرایه یو ځای کې د دې به زکات ورکړي هسې په کرایو باندې ځان له زکات نشته د باجوړ نه یو بل بنده دا تپوس کوي چې نن سبا دور کې د لوریانو او زامنو ودونه په کم عمر کې کول پکار دي په شریعت کې چې کله د یو بنده زوی یا لور بلوغ ته ورسیږي نو د بلوغ نه پس په مور پلار باندې د خپل زوی یا د لور د واده انتظام کول حق لازم شي نو بیا په کم وخت کې چې مناسب کورنۍ ملو شي د هلک دپاره یا د جینۍ دپاره مناسب کور ملاویږي مناسب رشته پیدا شي نو بیا د دې رشته کول پکار دي څومره زر چې کیدی شي نو د خپل حالاتو مناسب د خپلو بچو ودونه زر تر زره پکار دي او چې کله مناسب همسیال خاندان ورته ملو شي ابتدا د بلوغ نه ده او د انتها حد شریعت مقرر کړی نه دی کم وخت پورې چې د نارینه او د زنانه د یو بل د حق پوره کولو وس وي هغې پورې د واده اجازت دی د جمرود نه یو بل بنده دا سوال کوي چې ما داسې اورېدلي چې په امتحان کې نقل کولو سره ښې نمبر اخیستلو سره پاس کېدل او په هغې ملازمت او تنخواه اخیستل حرام دي دا صحیح دی او که نه نقل کول جایز نه دي په نقل پاس کېدل یا ښې نمبر اخیستل دا طریقه غلطه ده البته د دې سرټیفیکیټ په وجه باندې چې کم ملازمت ملو شي نو بیا اخواته که دا بنده په کومه محکمه کې ملازم شو دی په صحیح طریقه باندې خپله ډیوټي پوره کوي او دنه په ډیوټۍ کې کوتاهي نه کیږي نو د تنخواه اخیستل جایز دی تنخواه په کار باندې ده او کار دی په صحیح طریقه باندې کوي کوتاهي پکې نه کوي نو تنخواه جایز البته چې کوم بوګس سند د سره دی سرټیفیکیټ ورسره دی په دروغو یې اخیستلی په نقل یې اخیستلی په هغې باندې ګناهګار دی د هغې د الله نه معافي وغواړي توبه دې وباسي چې نه به دی په خپله داسې کوي او نه به بل له داسې ترغیب ورکوي چې نقل وکړه په دروغو سرټیفیکیټ وغیره واخله د هغې د الله نه معافي وغواړي او تنخواه په کار باندې ده که کار صحیح طریقې سره کولی شي تنخواه حلال د جمرود نه بل یو بنده رحمان ګل صاحب دا سوال کوي چې نفلي حج یا عمره کولو باندې خرج کول افضل دی یا که دا رقم غریبانانو باندې یا تعلیمی سماجی اداره باندې خرج کړي شي چاله چې الله مال ورکړی دی نو نفلی حج او عمره کول هم افضل دی په خپل ځای باندې
چې د چا په زړه کې د مکې مکرمې او د مدینې منورې عشق وي نو هغه به حج او عمرې له ځي. خو د دې سره سره د خپل غیر چاپېره ګاونډ د کلي د غریبانانو او د رشته دارو خیال ساتل هم پکار دي. په هغوی باندې هم تر خپله وسه پورې خرچه کوي. دواړه کاره به کېږي، هم به نفلي حج او عمره کېږي او هم به د غیر چاپېره ګاونډیانو رشته دارو غریبانانو خیال هم ساتلی کېږي. میرمزو کلي نه رمضان خان دې تپوس کوي چې په روانه یا په پرتو باندې یا د سفر په دوران کې په ګاډي کې سړی بې اودسه درود شریف ویلی شي او که نه. درود شریف یا نور ذکرونه د دې دپاره د اودس شرط نشته دی. واذکر الله ذکرا کثیرا، الله فرمایي چې الله یادوي او ډېر یادوي. نو نور عبادات چې دي نه د هغې سره خپل خپل شرطونه دي. لکه منځ بنده کوي نو بدن به پاکي، جامې به پاکي وي، ځای به پاک وي، وقت به مکروه نه وي. نو په پلیتو جامو په پلیت بدن باندې منځ نه کیږي، په پلیت ځای باندې منځ نه کیږي. دا رنګ روژه ده نو د هغې دپاره هم خپل شرطونه دي چې یو زنانه بیماره ده، حیض او نفاس کې ده، نو که دا روژه نیسي نو نه کیږي. نو د ټولو عباداتو سره شرطونه شته، خو د ذکر سره دا شرط نه دی لګولی چې ته په اودس کې که بې اودسې پاک او پلیت او ولاړ او که روانې او که ولاړې که ناستې که ملاستې، دا شرط پکې نشته دی. نور عباداتو سره د کثیره قید هم نشته چې ډېر ډېر منځونه کوه، ډېر ډېر روجې نیسه، خو ذکر سره کثیره لفظ راغلی ذکر ډېر ډېر کوه. نو درود شریف هم ذکر دی، هم دعا د پیغمبر علیه السلام ته، او داسې دا نور ذکرونه هم. نو ټول ذکرونه په روان هم کولی شي، په ناست هم کولی شي، په ولاړ هم کولی شي، په ملاست هم کولی شي، که په سفر کې په ګاډي کې روانې هم کولی شي. لہذا درود شریف ویل هم جایز دی او نور ذکرونه هم په روانه په اودس کې بې اودسه جایز. البته په اوداسه کې چې وي نو ثواب به ډېرې، چې بې اودسه وي نو ثواب به کمي. خو د ثواب نه خالی نه دی. که دا وخت بنده په خاموشۍ تیر کړي، هیڅ ذکر نه کوي، نو دا وخت د نقصان د ګټه ونه کړله. او که د دغه وخت نه فایده واخلي، دی پکې ذکر فکر درود شریف استغفار وغیره ووایي، نو فایده وشوله. یو بل بنده دا تپوس کوي چې یو سړی قرضدار دی او هره میاشت په قسطونو قرضه ادا کوي، نو د هغه غله وشوه، په هغې زکات خیرات شته او که نشته دی. د ځمکې نه چې کم پیداوار کیږي، فصل، میوجات وغیره، نو په هغې کې د غریب او د مالدار فرق نشته دی. چې د چا د ځمکې پیداوار وشو نو دی به د هغې عشر یا نصف عشر ادا کوي. که دی قرضداري وي هم، که سړی قرضدار دی او هره میاشت په قسطونو قرضې هم ادا کوي، خو چې په ټیکې او ځمکه کې پیداوار وشو نو د هغې پیداوار لسمه یا شلمه حصه زکات عشر یا نصف عشر به ادا کوي. عشر یا نصف عشر دا د ځمکې په اوبو پسې دا فیصله کیږي. د کم پټي اوبخور چې په اسماني اوبو په باران باندې کیږي یا د سیند په مفت اوبو باندې کیږي، نو هغې کې به لسمه حصه پیداوار د الله په نوم باندې ورکیږي. او د کم پټي اوبخور چې په نهر، هغه نهر چې حکومت یې پیسې اخلي آبیانه یا په ټیوبویل یا په ارټ باندې، نو د هغې به شلمه حصه د الله په نوم ورکوي، دې ته نصف عشر وایي. نو عشر یا نصف عشر د ځمکې د پیداوار دا په بنده باندې شته، اگر که دې قرضدار وي. مردان نه شفیق احمد صاحب تپوس کوي، وی ما قسم کړی چې دویم واده به نه کوم، خو د نارینه اولاد نه کېدو په وجه دویم واده کول غواړم، د دې دپاره څه حکم دی؟ نو دې بنده چې قسم کړی چې دویم واده به نه کومه، اوس د نارینه اولاد نشته دی، نو دې دویم واده کولی شي. البته دویم واده کولو نه وروستو د قسم کفاره به ورکي. د قسم کفاره لسو غریبانانو ته 2 ټیمه طعام ورکول، 2 ټیمه دا 10 غریبانان ماړه کړي شي، یا د 10 غریبانانو له جامې اغشتل، او که د وسې نه کېږي، پیسې نشته دی ورسره، نو 3 روژې پرله پسې نیول دي پې.
که نقد پیسې ورکوي د طعام په ځای 2 ټیمه طعام نه د هغې په ځای پیسې ورکوي نو 10 غریبانانو ته هر مسکین ته به په باندې 2 کیلو غنم یا اوړه یا د هغې قیمت یو مسکین ته ورکوي. جمرود نه مسلم خان صاحب سوال کوي غیر مسلم باندې سلام کول جایز دی یا ګډ مارننګ ویل پکار دی؟ که دا غیر مسلم د نورو مسلمانانو سره یو ځای ناست وي دا نوې راتلونکې بنده به د مسلمانانو نیت وکړي او سلام به وکړي. د کافر غیر مسلم نیت دی نه کوي او د مسلمانانو نیت دی وکړي نو په جمع باندې سلام وشو. او که دا غیر مسلم ځان له ناست د نور مسلمانانو سره نشته نو دته ابتداء سلام کول جایز نه دی. دته دا ګډ مارننګ یا د خپل پښتو روایاتو مطابق ستړي مشي وغیره وکړه او سلام ورته مه کوه. بل یو بنده د جمرود نه ارمان علي صاحب دی وایي چې ګیدړ یا داسې بل څه ځناور شوقیته ورویشتل یا ښکار کول جایز دی او که نه؟ حلال ځناور د هغې ښکار د خوراک دپاره او بعضې هغه ځناور چې د هغې غوښه خوړل جایز نه دي د نور مصلحتونو دپاره د نورو فایدې دپاره د هغې ښکار جایز دی. نو بغیر د څه مقصد نه بغیر د فایدې نه د یو ځناور ښکار کول شوقیت ورباندې جایز نه دي. د بعضې حیواناتو سرمن وویستی شي او هغه په څه کار باندې راوستی شي او شرعا هغه جایز هم وي نو د هغه ځناورو ښکار جایز دی. پېښور نه یو بل بنده دا تپوس کوي چې یوه ښځه چې بغیر محرم نه حج دپاره لاړه شي او بغیر محرم نه ارکان د حج پوره کي واپس راشي نو حج یې وشو او که نه؟ زنانه حج له چې ځي نو بغیر د محرم نه د دې د سفر کول تلل او راتلل دا د ګناه دي. نو کمې پورې چې دې ته محرم نه میلاویږي دا د حج له نه ځي او که د عمر تر اخره پورې محرم میلو نشي نو بیا دې د حج بدل وصیت وکړي زما دپاره د څوک حج وکړي. نو حج بدل به هغه بنده کوي چې هغه مخکې خپله حج کړي وي او د حج په مسلو باندې پوهیږي هم. چا چې خپله حج نه کړي نو دی د بل چاله حج بدل نه کوي. لکه 3 امامان حضرات وایي چې د حج بدل نه کیږي او زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې حج به وشي خو به مکروه وي. نو داسې بنده به د ځان په ځای ولیږي چې هغه خپله حج کړي او د حج په مسلو باندې د حج بدل په مسلو باندې پوهیږي. بیا هم که یو زنانه حج له لاړه نو حج یې وشو خو ګناهګاره تلې وه او ګناهګاره به راشي. پېښور نه یو بل بنده عبدالرحیم صاحب وایي چې په نوې لوټونو تپوس کوي چې کوډ جادو شته که نشته؟ داسې عاملان شته چې کوډ جادو کوي؟ د دې نه د بچ کېدو څه طریقه ده؟ نو دا کوډ او جادوګان د پیغمبر علیه السلام نه مخکې هم وو او په پیغمبر علیه السلام باندې هم یهودیانو کوډ جادوګان کړي وو او موجوده وخت کې به هم وي کوډګر جادوګر به وي. د دوی د دې کوډو جادوګانو نه د بدلې ځان بچ کولو دپاره آیت الکرسی او 4 قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس د دې تلاوت سحر ماښام چې کیږي نو انشاءالله د کوډګرو جادوګرو د کوډو جادوګانو نه به بنده بچ شي. بل یو بنده سوال کوي که چېرې مور پلار درته ووایي چې خپلې ښځې له طلاق ورکه او ته ښه پوهېږې چې هغه بې قصوره ده نو آیا خبره منل پکار دی او که نه؟ مور پلار که چېرې عالمان وي د شریعت عالمان وي او انصافدار او تقوادار وي او هغوی درته وایي چې طلاق ورکه نو طلاق ورله ورکه. او که چېرې مور پلار عالمان نه وي تقوادار انصافدار نه طرفدار جانبدار وي پوهېږي نه نو خپل سوچ فکر وکړه بې قصوره ښځې له طلاق مه ورکوه. بل یو بنده سوال کوي چې د واده نه مخکې هلک او جینۍ یو بل لیدی شي
کلی دی شي نو دې سره پرده ماتیږي. د الک او د جینۍ اتفاقا نظر جایز. قصدن راغوستل یا ورکره ورتلل جایز نه دي. اتفاقا نظر که وکړي شي نو وروسته به بیا د دوی یو بل سره حالات ښه وي. یو بنده تپوس کوي چې د قسم ماتولو څه کفاره ده. یو بنده چې قسم وخوري او په څه وجه بیا د ده نه دا قسم مات شي نو د دې کفاره دا چې یو غلام دې آزاد کي، په موجوده وخت کې غلام نشته، یا 10 مسکینان هغوی له به جامې واخلي، یا 10 مسکینان به 2 ټیمه مړی، یا به 10 مسکینانو ته هر یو مسکین ته په باندې 2 کیلو غنم یا اوړه یا د هغې قیمت یو کس له ورکوي. نو په دې طریقه 10 مسکینانو ته به پیسې ورکي او دې ته مالی کفاره وایي. که د مالی کفارې وس د چا نه کې د غریبو نو بیا به 3 روژې پرله پسې نیسي. بل یو بنده د گنج کلي سوال کوي چې د سفر په وخت په فرضو کې کمی کیږي، په نفلو او سنتو کې څه حکم دی؟ کم بنده چې مسافر شي د خپل کلي نه 2.8 کیلومیټره بهر تلو اراده یې وي او د خپل کلي د آبادۍ نه بهر شي نو 4 رکعتیز منځ فرض هغه به 2 رکعته کوي، ماښام او سحر به پوره منځ کوي. او د نفلو او د سنتو که ټیم ورسره و په بس کې روان دی، بس ډراور او سورلی تعدین نه کوي نو سنت دی هم وکي، او که نه ټیم نو د بس ډراور یا عام سورلی تعدی کوي او دا بنده سنتو ته نه پرېږدي نو سنت تی پرېږدي. بیا چې کم ځای ته ورسیږي او په هغه ځای کې دی 15 ورځو نه کم ایساریږي، ورځ 2 3 10 12 ورځې ایساریږي نو 4 رکعتیز فرض خو به 2 رکعته کوي خو سنت دی پوره کوي، ځکه دغه ځای کې دته څه تکلیف به نه وي. او په لاره پتلو او په راتلو کې که بس ورته نه ودرېږي یا ډراور یا عام سورلی تلوار کوي نو بیا د سنت پرېږدي. بل یو بنده دا سوال کوي چې یو نارینه یا زنانه د خپل ذات نه بهر واده کوي، لکه یو سید سړی د غیر سید ښځې سره نکاح کوي، کولی شي او که نه؟ نو سید سړی د غیر سید زنانه سره نکاح کولی شي، البته د سید خاندان زنانه غیر سید سړي سره که نکاح کوي نو دې کې شرط دا دی چې د دې زنانه کم واکدار دي لکه پلار نیکه وغیره چې عربی کې دې ته ولی وي، نو که د دې سید زنانه ولی په اعتراض نه کوي اپې رضا وي نو د غیر سید سړي سره نکاح کولی شي، او که نه ولی د دې زنانه په رضا نه وي نو د غیر سید سره د نکاح نه کوي. د ماشوم الک سنتول د دې ابتدا څنګه شوې ده؟ ابراهیم علیه السلام په خپله باندې خپل ځان سنت کړی دی او د هغې نه وروستو په مسلمانانو کې هم دا طریقه شروع ده. بعضې کسان لاس د یوې ګوتې نوک اوږد پرېږدي، دا یو رواج شروع شوی دی، دا غلط دی او د ګناه رواج دی. زنانو دپاره په لاسونو باندې نکریزې لګول دا ښه طریقه ده، لاسونو ګوتې نوکونه وغیره چې دې باندې رنګ وي د نکریزو نو دا به ښه وي. نو د حیض په حالت کې یا د څلوېښتۍ چې نفاس ورته وي په دغې حالت کې یا د جنابت په حالت کې نوکونه او ویښته کټ کول جایز نه دي. بل تپوس بادیزو کلي نه یو بنده دا سوال کوي چې واړه ماشومان جومات ته راوستل څنګه دي؟ کم ماشوم چې د جومات په آدابو باندې نه پوهېږي، پاک پلیت نه پیژني، نو داسې ماشومان او لیوني جومات ته راوستل جایز نه دي. البته داسې ماشوم چې هغه لږ پوهېږي نو د مانځه د طریقې زده کولو دپاره مشر دی د ځان سره راولي، ځان سره خوا کې به یې ودرئ، ځان سره به یې خوا کې کښېنئ، د مانځه طریقه دې ورته وښیي. داسې ماشوم دې نه راولي چې مشر نیت وتړي او دی ورته شابه کور ته ځو او جاړي یا منډې ترړې د نورو منځګزارو په مخ کې وي، شور زوږ جوړئ، د جومات په آدابو پوهېږي نه، کله کله پکې اودس هم مات کي. نو داسې ماشومان جومات ته راوستل منع دي، د لیوني او د داسې ماشوم نه به جومات پاک ساتي. بل یو بنده شاګی کلي نه دا تپوس کوي چې د سفر شرعي مسافت یعنی فاصله څومره ده چې په هغې کې به مونځ د 4 رکعاتو په ځای 2 رکعاته کېږي؟
نو شرعي سفر هغه دی چې بنده د خپل کور کلي نه 2.8 کیلومیټر لرې د تلو اراده وکړي، کم از کم 2.8 کیلومیټر، زیات نه زیات چې هر څومره وي. نو چې دی د خپل کلي د آبادۍ نه بهر شي نو دی مسافر شو. اوس 4 رکاتیز فرض مونځ به 2 رکاته کوي. په لاره پتلو او پراتلو کې دی مسافر دی، 4 رکاتیز فرض مونځ به 2 رکاته کوي. او د سنت حکم دا دی که ګاډي ورته نه ودرېده نو سنت دې پرېږدي، که ګاډي ودرېده نو سنت دې وکړي. بیا چې کم ځای ته دی ورسېده نو په هغه ځای کې به دی څومره وخت ایسارېږي، نو که دی کم از کم 15 ورځې یا د دې نه ډېر ایسارېږي نو دی به په هغه مقام کې مقیم وي، مونځ به پوره کوي. او که د 15 ورځو نه کم په دغه مقام کې دی ایسارېږي نو دغه ځای کې بیا هم دی مسافر دی. 4 رکاتیز فرض مونځ لکه د ماسپښین، مازدیګر او ماسخوتن 2 رکاته فرض به کوي او سنت او وتر به پوره کوي. او د سحر او د ماښام 2 رکاته فرض او 3 رکاته فرض دی که په سفر او حضر کې فرق نه راځي. بل یو بنده دا سوال کوي چې سرکاري سکولونو کې د میوې ونې دي، نو د هغې میوه چې وشي نو د سکول په سټاف کې تقسیم شي نو دا ښه ده او که نه؟ نو دا میوه د حکومت د محکمه تعلیم په ملکیت کې وي، د هغې د مشرانو په اجازت باندې چې هغوی څنګه وي نو هغسې د تقسیم کړي شي. که هغوی وایي چې دا د خرڅ شي او محکمه تعلیم ته د دې قیمت ورکړي شي نو دغسې وکړي، او که نه هغوی اجازت کوي نو د خوراک اجازت د هغه مشرانو په اجازت باندې به وي. بل بنده وایي چې زموږ سره په ملازمت کې غیر مسلم هم کار کوي، بیا دوی سره خوراک سکاک هم کیږي، نو دا جایز دي او که نه؟ که د دغه غیر مسلمو لاسونه پاک وي او په دې خوراک کې غیر شرعي څیزونه نه وي نو خوړل څکل بیا جایز دي. او که غیر شرعي څیز لکه شراب یا بل پلید څیز مردار شي پکې کېښودی شي چې هغه غیر مسلم استعمالی نو مسلمان له د هغې استعمال جایز نه دی. بل یو بنده د چارسدې هغه سوال کوي چې سلام په کومه طریقه کول پکار دي. موږ اورېدلی دي چې د لاس اشارې سره سلام کول نه دي پکار، ځکه چې دا د یهودیانو طریقه ده. سلام په خولې باندې په الفاظو باندې السلام علیکم، یا که د دې نه زیات الفاظ وی نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته پورې ویلی شي. او د لاس اشاره چې په خولې ورسره سلام نه وي او صرف د لاس اشارې کوي نو دا طریقه د مسلمانانو نه ده، جایز نه ده په دې طریقه باندې سلام کول. البته که چاته سلام کې او دغه بنده ستا نه دومره لرې وي چې ستا آواز اوري نه نو په خولې باندې خو به ته د سلام لفظ ووایې او د لاس په اشاره به هغه ته معلومه شي چې دې بنده ما ته سلام وکړه، نو هغه به هم په خولې باندې جواب کوي او که لاس اوچتوي نو هغه دې لاس اوچت کړي. نو دا لاس اوچتول د لرې نه د سلام اشاره ده، نور اصل سلام د ژبې کار دی. بابوزونه یو بل بنده دا سوال کړی دی چې یو انسان په ډیوټۍ حاضر دی او د مونځ وخت شو نو دله څه کول پکار دي؟ نو په هره ډیوټۍ کې د مانځه وخت شرعا مستثنا دی. د ډیوټۍ په دوران کې چې د مانځه وخت راشي نو مونځ به خامخا کولی شي. دا لوند خوړ نه یو بنده دا تپوس کړی دی چې په واده کې د ښځې دپاره مهر څومره پکار دی؟ په شریعت کې د یو زنانه مهر کم از کم 10 درهمه دي، او 10 درهمه دا د سپینو زرو روپۍ دي، 10 روپۍ د سپینو زرو چې یوه ماسه کم 3 تولې تقریبا د هغې نه جوړیږي. نو په بازار کې زرګر چې په 100 باندې توله چاندي خرڅوي نو په دغه یو کم
یو ماسه کم 3 تولې چاندی چې څومره قیمت جوړیږي نو دا کم از کم دی او زیات نه زیات د ښځې او د خاوند په رضامندۍ د هغوی د وس مناسب چې څومره څوک کولی شي نو اجازت ورته شته. اوس دغه 10 درهمه د هغې قیمت که نغدي روپۍ وي او که د دغه قیمت برابر بل څه څیز وي، که هغه جامې وي او که لوښي لرګي وي او که کالي وي، هر څه شي چې وي او کم از کم 10 درهمه د هغې د قیمت برابر وي، د دې نه کم دې نه وي. او د زیات مقدار حد مقرر نه دی، هر څومره چې وي د فریقینو په رضا باندې. البته لږ مهر دا برکتي دی، ډېر به یا د چا د وسه کېږي یا به نه کېږي. جمرود نه یو بنده وایي چې یوه ښځه یو ځل خاوند ته خپل مهر معاف کړي نو بیا ترې اغشتی شي، بیا غوستی شي او که نه، که د زړه د اخلاصه په صدق باندې بخنه کړې وي، خاوند ته د مهر وربخلي وي، نو بیا غوستل جایز نه دي، مناسب نه دي. او که د زور د مخې وربخلي نو بیا مطالبه کولی شي چې ما نه په زور اخیستی، ما بخلی نه و. خو د ښځې نه مهر غوستل د سړي دپاره دا مناسب نه ده، نه دی غواړي، سوال دی نه کوي. بل یو بنده دا سوال کوي چې په مسجد کې یو سړی اذان وکړي او مانځه ته لا وخت شته، نو دې سودا اخیستو دپاره یا نور ضروریاتو دپاره بهر وځي، تلل جایز دی او که نه؟ تر څو چې مونځ یې نه کړي نو هغې پورې د ده وتل مکروه دي، دی د بهر وځي نه. جومات ته د داسې وخت کې راشي چې د ده نور حاجتونه د دنیا نه وي، چې یو ځل جومات ته بنده داخل شو او اذان وشو نو بیا د مانځه نه بغیر وتل مکروه دي، اجازت نشته دی. بل یو بنده وایي چې زمونږ کلي کې 10 کورونه دي او زمونږ په کلي کې یو وړوکی جومات دی او د یو 100 کورونو والاو سره زما تعلق خراب دی. آیا زه د دې جومات په ځای بل جومات ته تلی شمه؟ د محلې د جومات په هر بنده باندې حق دی دی د خپلې محلې په جومات کې مونځ وکړي او د دغه 4 کورونو 3 کورونو سره چې تعلق خراب دی نو مسلمان له پکار دی چې د مسلمان رور سره تعلقات ښه کړي، راضینامه دې وکړي، ټول مسلمانان د خدای یو بل سره روغ کړي. بل یو بنده وایي چې ما ته چا د زکات دپاره روپۍ راکړې چې دا فلاني سړي ته ورکه او دغه روپۍ د څه ضرورت د خاطره ما ولګولې، کله چې بیا دغه پیسې ما ته په لاس راغلې او ما هغه سړي له ورکولې نو هغه سړی مړو. اوس څه حکم دی؟ چا چې پیسې درکړي دي نو تا له بدلول پکار نه و، په خپل ضرورت کې لګول پکار نه و. البته اوس چې تا لګولي نو په تا د هغې زمان بدل پتا لازم دی. دی نه پس د هغې سړي نه چې چا تاله د زکات دا روپۍ درکړي دي هغه نه به تپوس وکړي چې دغه چا له ورکول تا ویلي دي او وفات دی، اوس راته ووایه چې هغه وارثانو لی ورکم که بل چا لی ورکم، نو د روپو د مالک په اجازت چې چا ته ورکول هغه غواړي هغه ته یې ورکه. د مردان نه یو بنده دا تپوس کړی دی چې زه مانځه ته ودرېږم نو په زړه کې مې رنګ رنګ خیالونه راځي او د دې خیالونو د لاسه په مانځه م پوهېږم نه، د دې نه به څنګه خلاص شمه؟ نو دا شیطاني وسوسه او وهمونه دي. د دې دپاره وظیفه دا ده چې هر مانځه نه مخکې یا وروستو 20 ځله ووایه چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. هر مانځه سره مخکې یا وروستو 20 ځله یا د سحر په یو ځای 100 کرته ووایه، انشاءالله د دې وسوسو او غلطو خیالاتو نه به بچ شي. بل یو بنده تپوس کوي چې د اسپتال جوړولو یا د هغې د ساتنې دپاره د زکات رقم استعمالولی شي او که نه؟ نو زکات د غریبانانو حق دی او په زکات ورکولو کې قبض د فقیر او د مسکین هم لازمی دی. نو د زکات پیسې په جومات لګول، په اسپتال لګول یا په بله آبادۍ لګول جایز نه دی. په دې به د زکات ورکوونکي غاړه خلاصه نه شي. اسپتالونه جوړول دا د حکومت کار دی، هغوی به په خپله جوړوي او دا زکات به ته غریب له ورکې
غریبانانو ته په خپل لاس ورکه او په آبادو کې په تعمیراتو کې په تنخواګانو کې د زکات پیسه ورکول جایز نه دي، زکات به ادا نشي. بل یو بنده د پبونه دا تپوس کوي چې اوابین مونز کم وخت کولی شي، څو رکاته دي، ثواب یې څومره دی؟ نو د ماښام د فرض او سنت کولو نه وروستو 6 رکاته نفل او که زیات کول غواړي نو 20 رکاته نفل دې ته اوابین وی او د 12 کالو د عبادت ثواب پې ملاویږي. بل بنده دا تپوس کوي چې د جمعې د خطبې په وخت سنت یا نفل کیدی شي او کنه. د جمعې د خطبې په نیت باندې چې امام منبر طرف ته ور روان شي نو د دغه وخت نه وروستو مونځ نفل یا سنت جایز نه دي او خبرې اترې کول هم جایز نه دي، ځکه چې حدیث مبارک کې راځي اذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلام، چې کله امام راوځي د خطبې په نیت باندې منبر طرف ته د خطبې په نیت راوځي نو بیا مونځ به منې وي او خبره اترې هم. البته کم سنت چې مخکې شروع شوي دي هغه دې پوره کړی شي او دغه وخت کې به شروع نه کیږي. بل بنده تپوس کوي سرتور سر مونځ کیږي او کنه. نو په سرتوره مونځ کول دا بې ادبي ده او مکروه دي، نو مونځ خو په کېدو وشو خو ډېر ثواب یې نه کیږي. بل یو بنده دا تپوس کړی چې په دعا کې لاسو چې تور څنګه دي، نو د دعا د آدابو نه دا خبره چې لاسونه به پورته کړي شي، لکه یو بنده چې د بل بنده نه څه غواړي دواړه لاسونه ورته مخکې کړي چې دې لاسونو کې راله سراکه، نو دغه شانتې د بنده د دعا په وخت کې الله ته لاسونه مخکې کړي چې دې لاسونو کې راته خیر او برکت راواچوه. دا جمرود نه یو بنده دا سوال کړی دی چې د واده د جنج په وخت کې د ناوې سره خلک قرآن پاک د ناوې په سر وړي، دا جایز دی او که جایز نه دی؟ نو د واده په وخت کې ناوې لا چې قرآن شریف ورکیږي نو دا په دې غرض باندې چې ته د خاوند کور ته لاړه شي نو هلته به دې کې سبق وی، دې له نه چې دا په سر کېده او دې کې به برکت وي. قرآن د برکت دی خو بغیر د وینا نه هسې په سر ګرځول شرعا حکم نشته دی، دا د وینا دپاره د تلاوت دپاره دی او په دې کې چې کوم حکمونه خدای را لیږلي دي د عمل دپاره دي. نو ناوې له قرآن دې له ورکېږي چې دا قرآن به والې په دې باندې به دې کې به تلاوت کوي او په دې باندې به عمل کوي. بل یو بنده وي چې ما داسې اورېدلي چې جینۍ واده کېږي نو دغه وخت کې پلار د کور نه رخصتېدو په وخت کې لوپټې پورې چیني مالګه داسې لږې غوندې وریجې وتړلی شي، دا جایز دی او که نه؟ دا له پښتنو ټوټکې دي، د شریعت حکم نه دی، دې نه ځان وساتئ. بل بنده تپوس کوي چې عام تصویرونه خو ګناه ده، نو د شناختي کارډ او د پاسپورټ د تصویر څه حکم دی؟ تصویرونه ساتل جایز نه دي او په دې کې ګناه ده، خو شناختي کارډ دا د حکومت د طرف نه لازم شوی دی او چې بهر ملک ته ځې نو دې کې پاسپورټ کې هم تصویر دا هم د حکومت د طرف نه دی، نو په دې باندې عام خلک ګناهګار نه دي، دا د حکومت یو د طرف نه لازمي شوی شی دی، د دې ذمهواري په حکومت باندې راځي. په شناختي کارډ کې تصویر یا په پاسپورټ کې یا په دې نوټونو باندې چې کم تصویرونه راځي دا د عوامو د وس نه بهر خبره، عوام په دې ګناهګار نه دي. دا به تاسو له ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. نو دوی ته الله وایي ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون، ادخلوا الجنة زی تاسو جنت ته داخل شئ، انتم تاسو وازواجكم او ستاسو بیبیانې هم په خپل هم داخل شئ او دا خپلې بیبیانې هم ځان سره داخلې کې، تاسو هم داخل شئ او ستاسو بیبیانې هم تحبرون، او ستاسو به عزت کولی شي، با عزت طریقې سره جنت ته تاسو او ستاسو بیبیانې دې هم داخلي شي. اوس چې جنت ته لاړ شئ تاسو هم لاړ شئ او ستاسو بیبیانې هم لاړې شي. هلته به کاروبار ځان له پخپله کوئ، دا خپل خدمتونه به پخپله کوئ،
خوراک سکاک تیارول او د سکلو دپاره چې کوم انتظامات دي دا به پخپله کوې نه پخپله نه هلته خو ته بادشاه شولې چې جنت ته لاړلې نو بادشاه شوې خو د دنیا د بادشاه په شانتې نه یو ادنا امتی د پیغمبر علیه السلام ته په جنت کې یو روایت کی چې د دې ټولي دنیا 10 چنده حکومت ورکیږي او دویم روایت کی دی چې د دې ټولي دنیا 100 چنده زیات حکومت به الله یو ادنا امتی د پیغمبر علیه السلام له ورکوي هغه ادنا امتی د پیغمبر علیه السلام دا څنګه دی چې ډېر سخت ګناهګار دی خو بس تش ایمان ورسره دی او نیک عمل ورسره اړو شته نه صرف ایمان ورسره دی او سخت ګناهګار دی نو دوزخ ته تللی دی نو ډېره زمانه په دوزخ کې تېره کړې ده د دوزخ د دې اور په دې منځ کې پروت دی نو ډېرې چغې سورې ووالې او الله ته وایي چې یا الله ډېر زیات ګرم اور کې منځ کې پروت یم لږ مې اړخته کا نو الله پاک ورته وایي چې یاره ته به بیا بل سوال کوې نو دی ورسره وعده وکړي یا الله بل سوال نه کوم خو بس دا یو سوال مې ومنه چې د اور د منځ نه مې لږ اړخته کا الله سره وعده وکړه چې بیا بل سوال نه کوم خو لږ مې اړخته کا الله ورته وعده ده وي او وی فرشتو ته حکم وکړي چې د منځ نه وباسئ او اړخ ته دوزخ ته بوځئ نو څه مودې پورې دی د اور دغه عذاب برداشت کوي او موده پکې تېره شوله نو بیا چغې کړې یا الله اړخته کړې دی یمه او لږ مې دا مخ ته نه تو که د دې اور نه ډېرې وسوځولمه ګورئ تا ما سره وعده نه وکړه چې بل سوال به نه کومه وی الله کړې مې وه وعده را سره چې بل سوال نه کوم خو تنګ شومه نو لږ مې داسې مخ مې ته نه تو که وی بل سوال خو به نه کوي نه بل سوال نه کوم خو داسې لږ مې تو که وی الله فرشتو ته حکم کړي چې زه توې کې دا مخې ته اړخ تو کې د دې اور نه نو بیا څه موده تېره شوله نو بیا چغې کړې یا الله اوس وځېدم لږ داسې د ګیټ طرف ته خو مې نږدې کړه د دوزخ ګیټ طرف ته وی بل سوال به بیا کې تا ګوره وعده نه وکړې چې بیا به نه کوم بل سوال وی دې ګیټ ته مې که بل سوال نه کوم چې دې ګیټ ته یې رانږدې کړو لږ خو مې تې بار کړه دوزخ نه وی د الله د شان سره چې څنګه مناسب ده نو الله وخاندي او بیا د دوزخ نه بار کی نو چې بار یې کړي نو وی زه دې جنت ته ور داخل شه وی د جنت دروازې ته چې ور مخامخ شو هغه داسې د لرې نه وکتو یا الله هغه جنت خو ټول ډک دی نو زما خو پکې ځای نشته د قدم کې غودو ځای پکې نشته نو زه پکې کوم ځای ته ورشمه جنت خو ټول ډک دی وی الله ورته عزت ته خو ورننه وځه وی دې چې جنت ته ورشي دا د ټولو نه وروستو د دوزخ نه راووته دې نه پس ټول سوچه کافر په دوزخ کې پراته دي او یو مؤمن هم پکې نشته دی او یو مؤمن هم پکې نشته دی بس دا آخري مؤمنو چې دی راووته او دې جنت ته ورشي نو دله به د دې ټولې دنیا 10 چنده یا 100 چنده زیات حکومت دله به الله ورکوي دا هغه د ټولو وروسته هغه بیکاره مسلمان دی دله 10 چنده او 100 چنده حکومت الله ورکوي هغه چې مخکې تلي د هغوی به څه حالي السابقون السابقون هغه سابقین اولین چې د هغوی به کمې درجې وي خدای پوهېږي چې هغې له به څومره لویې لویې مرتبې ورکېږي نو ادنا جنتي دپاره بادشاهي حکومت دی او بیا دی چې په دې جنت کې وي نو د ده لپاره حورې او غلمان الله خادمان پیدا کړي دي دا حورې دا د زنانو په شکل کې دي او دا غلمان دا د هلکانو په شکل کې دي دا به خدمت دپاره ولاړ حوران دومره خشته چې یو جنتی په جنت کې ناست دی او ښکته ګوري څه فکر کې مشغول دی ناست دی او ښکته ګوري بره نه ګوري او ناګانه په شا والا چا لاس په دې اولي کېښوده چې په دې اولي لاس کېښودی شو نو داسې بره وکتل نو یو خشته د جنت حوره راغلی ده او هغه ولاړه ده